الرحمن الرحیم. زمونږ کم چپټر روانو د خیر سره پیرایډیک ټیبل چپټر روانو. لږ درته ریکالینګ کوم بیا دې ټاپک ته راځم. ها ټول توجه دې خورا کوي. پیرایډیک ټیبل څه شی دی؟ دا داسې یو ارینجمنټ دی چې په هغې کې کالمز دي، روګانې دي، او په هغې کې دنده 118 ایلیمنټ چې دي هغه ارینج شوي دي. څه شوي دي؟ 118 ایلیمنټ ارینج شوي دي. تاسو چې کوم پریکټیبل تاسو ته یو دا لګېدلی او هغه لګېدلی، تاسو چې کوم دا پریکټیبل ای دی، دې ته ماډرن پریکټیبل وایي. په دې کې اووه پیریډز دي، دا 1 2 3 4 5 6 7 چورته لیکلي دي، او په دې کې ټوټل چې دي دا ولاړ ورټیکل کالم څه ته ویلی شي، دا پکې ټوټل څه دي؟ 18 دي. څو دي؟ 18 دي. خو په دې 18 کې دوه قسمه دي، یو اے ګروپ والي، یو بی ګروپ والي دي. اوس ستاسو ذهن ته به دا خبره راځي چې دا ایلیمنټس ولې داسې په یو طریقه کار ایښودی شي، دا ګډوډ ولې دی ایښودی کېدل؟ په ټوله دنیا کې د دنیا هر ګوټ چې دی، که هغه یو غریب ملک دی او که هغه یو مالدار ملک دی او که هغه یو هر قسمه ځای چې دی، که یو ډېر های سټنډرډ سکول دی چې خلک پکې ګډ پیسونه ورکوي، او که نه یو عام په کوڅه کې یو عام سکول دی، یا که د سرکار سکول دی، که د هر سکول چې پای کې به دا پریکټیبل چلیږي. دنیا په هر ګوټ کې که ته دلته یې، که یو سړی په امریکا کې دی، یو سړی انګلینډ کې، دا پریکټیبل وي. دا د ټولې دنیا لپاره یو شان دی. اوس د دې دا ترتیب شوی څنګه دی؟ د دې دا ترتیب چې شوی دی، دا د منډلیف یو ساینټسټ و، د هغه په یو ترتیب باندې شوی دی. خو موزلي بیا د هغه ترتیب کې لږ چینج راوستی و. منډلیف ویلي و چې داسې پیریډونه کې دی او داسې ګروپس کې دی، خو بیا موزلي چې دی ورته ووایي چې دا پیریډز او ګروپ کې چې کوم ایلیمنټس دي دا به د اټامیک نمبر په بنیاد باندې، او دا یې ولې د اټامیک نمبر په بنیاد کېښودل؟ وجه څه وه؟ ګوره لکه اوس تاسو وګورئ اولني پیریډ کې څو ایلیمنټس دي؟ هایډروجن او هیلیم، دوه ایلیمنټس دي. ولې دي؟ بیا به پیریډ نمبر 2 کې یو لیتیم دی، یو بیریلیم دی، یو بوران دی، یو کاربن، یو نایټروجن، یو اکسیجن، یو فلورین، یو نیان دی. اته ایلیمنټس دي. ولې دي؟ په 3 کې ماته دي، په 4 کې 18 دي، په 5 کې 18 دي، په 6 کې 32 دي، پای کې 14 لاندې دي، په 7 کې هم 32 دي، 14 لاندې دي. ولې دي؟ دا د یو څو پراپرټیانو په بنیاد باندې، هغه پراپرټیانو ته موږ څه وایو؟ فزیکل پراپرټي ورته وایو. څه ورته وایو؟ فزیکل پراپرټي ورته موږ وایو. څه شی ورته وایو؟ فزیکل پراپرټي ورته موږ وایو. دلته مې چېرته لیکلی خاصه سمپل پراپرټیز مې لیکلی دی. د هغه پراپرټیانو په بنیاد باندې چې دا ارینج شوي دي. اوس د دې لپاره چې کوم ټرم استعمال شوی دی، هغه ټرم ته موږ وایو پیریډیسټي اف پراپرټي. څه ورته وایو؟ پیریډیسټي اف پراپرټي څه ته وایي؟ وایي a pattern of repeating properties was physical or chemical property. دی مطلب دی. ښه د دې پراپرټي مطلب څه دی؟ physical or chemical property. a pattern of repeating properties at a regular interval. مطلب په یو خاص ترتیب باندې چې کله پراپرټیان ریپیټ کیږي. زه تاسو ته اگزامپل در کوم. ښه لکه اوس زموږ سره ما دا ټول سکول ورک وسکو، په یو لاین کې مې د 6 واړه ودرول، یو کې مې د 7، یو کې مې د 8، په یو کې 9، بل کې 10، بل کې 11، بل کې 12. او په هر کلاس کې د رول نمبر 1 نه والا په یو کې 20 پورې دي، یو کې چې د 30 پورې دي، یو کې چې د 40 پورې دي، یو کې د 10 پورې دي، یو کې د 45 پورې سپوز دي. داسې په دې طریقه مې ارینج کړل. نو تاسو اصل دی دا رول نمبر 1 چې دی که نه دا په دې ځای کې دی، ټیک ده، او رول نمبر 2 چې دی هغه په دې ځای کې دی. نو ګوره دا رول نمبر 1 چې دی 1 2 3 4 دا دویمه نمبر به یو څو ایلیمنټ پس ریپیټ کیږي. داسې که تاسو وګورئ بعض کې 10 سټوډنټان دي، دا 10 والا چې دی بیا په دې ځای ختم شي، نورو کې به ریپیټ کیږي. بیا پوهېږي نه زما په خیال په خبره باندې؟ لکه په یو لاین کې هلکان ولاړ دي، ایک دا انسي باندې رګټ واغسته لګوړي کې اصل غواړي د 1 نه 10 پورې په یو لاین کې دي، په بل لاین کې چې د 1 نه 8 پورې دي،
بلکې د 1 نه 6 پورې بلکې 1 نه 5 پورې. نو اوس ګورئ ښه لږ اگزامپل درکړم معلومه تاسو پرې پوهېږئ. لږ آسان اگزامپل 3 قطار دي. ځا څو قطار دي؟ یو د 8 کلاس دی، یو د 9 دی، یو د 10 دی. رول نمبر 1 دلته ولاړ دی، 2 دلته دی، 3 دلته دی، 4 دلته دی. رول نمبر 1 دلته دی، 2 دلته دی، 3 دلته دی. رول نمبر 1 دلته دی او 2 دلته دی، بلکې په دې کې 5 دي. ځا ګورئ کلاس نمبر 2 چې څو نمبر پس ریپیټ کیږي؟ 3 ایلیمنٹ پس. رول نمبر 3 څو ایلیمنٹ پس ریپیټ کیږي؟ 3. خو دلته کې دا رول نمبر 4 څو ایلیمنٹ پس ریپیټ کیږي او دلته کې دا 5 څو پس ریپیټ کیږي؟ یو. دې ته مونږ چې دی ګوره دا یو فکس انټرول ګوره نه دی، یو خبره فکسډ انټرول وي. صحیح فکس انټرول مطلب چې دا به هم خامخا 3 او دا به 4 او 4 مطلب هر یو به بیا 3 پس ریپیټ کیږي، هر یو به خامخا 3 ایلیمنٹ پس ریپیټ کیږي. خو نه داسې نه ده، سبا کې 3 ایلیمنٹ پس ریپیټ کیږي رول نمبر پس، سبا کې 2، سبا کې یو رول نمبر پس، هغه رول نمبر بل نه رول نمبر ریپیټ شي. دغه شان دي زمونږ د ایلیمنٹ شریک هم د دې خپلې پراپرټیانې دي، هغه پراپرټیانې ریپیټ کیږي دوباره. دې ته ویلی شي ریپیټیشن اف پراپرټي، پیریډیسټي اف پراپرټي. پیریډیسټي اف پراپرټي مین ریپیټ کېدل. څه کېدل؟ ګورئ زه تاسو ته لږ آسان اگزامپل درکوم. په لیتیم کې چې کومه پراپرټي ده هغه د بیریلیم، د بوران، د کاربن، نایټروجن، اکسیجن، فلورین او په نیان کې هغه پراپرټي نشته. هغه پراپرټي بیا په چا کې ده؟ په سوډیم کې ده. نو 100 ایلیمنٹ پس د لیتیم پراپرټي ریپیټ شوه. ښه په پوټاشیم چې کوم پراپرټي ده هغه په میګنیشیم یا په الومینیم یا سلیکان یا فاسفورس، سلفر، کلورین او ارګان کې 100% اف پراپرټي نشته. خو د سوډیم څخه خوښه پراپرټي په پوټاشیم کې ریپیټ شوه. 100 ایلیمنٹ پس ریپیټ شوه. 8 ایلیمنٹ. دغه شانتي روبیډیم ته راشه 100 ایلیمنٹ پس ریپیټ شوه. دغه شانتي فرانشیم ته راشه 100 ایلیمنٹ پس ریپیټ شوه. 32 ایلیمنٹ پس پراپرټي ریپیټ شوه. هغه پراپرټي څه وه؟ د ګروپ 1 ټول ایلیمنٹ چې دي د هغې په هغه نشل کې یو الکترون دی. د ګروپ 1 ټول ایلیمنٹ چې دي هغو الکترون لوز کولی شي په اسانه باندې. د ګروپ 1 ټول ایلیمنٹ چې یو خاص انټرول پس سایز کې غټیږي. انایزیشن انرژي چې دا د الکترون د لرکولو طاقت چې دی هغه د نورو په نسبت کم دی، الکترون افینټي د نورو په نسبت کمه ده. نو دا پراپرټي ریپیټ شوه که نه؟ چا کې 2 ایلیمنٹ پس، چا کې 8 ایلیمنٹ پس، کله 18 ایلیمنٹ پس، کله 32 ایلیمنٹ پس. نو کومه پراپرټي چې په یو ایلیمنٹ کې ریپیټ کیږي په یو ریګولر انټرول باندې هغې ته موږ څه وایو؟ پیریډیسټي اف پراپرټي. پیریډیسټي ټکي مطلب د ریپیټیشن کېدل. څه کېدل؟ په دې خبره پوه شوې؟ انس ته پوه شوې؟ سلیمان چوټې قاري صاحب ته پوه شوې؟ نه یې پوه. ته پوه شوې سواتیه؟ کله چې یو څو فزیکل یا کیمیکل پراپرټي د یو ایلیمنٹ یو خاص انټرول پس دوباره ریپیټ شي ته موږ څه وایو؟ پیریډیسټي اف پراپرټي. دا څه وایو؟ پیریډیسټي اف پراپرټي. څه ورته وایو؟ پراپرټي. پوه شوئ که نه؟ لکه ګروپ نمبر 1 کې لیتیم چې میټل دی الکترون په اسانه لوز کوي او الکترون افینټي او پراپرټي یې کمه ده. نو دغه شانتې چې څومره مونږ ډاون راځو هغه پراپرټي چې د هغه رول څه کېږي؟ هغه کمیږي. څه کېږي؟ هغه کمیږي. سلام. ښه د دې نوم ډېټه ما لیکلي ده جدا بیا زده کوم ابله بیا درکړم جدا سره سره ٹھیک شو. کله د کول غواړي 30 په لازم صحیح دا د فکر پیدا بني ادمانو په پاسه کې نه سستراله تاسو به کم پوهیږئ دا شی اوس بیا دوباره کټینګ بیک کوو. په دې پوه شو که نه ریپیټیشن اف پراپرټي باندې اوس کومې پراپرټیانې چې دي هغه باقاعده یو دا فزیکل پراپرټیانې دي. ښه
केमिकल प्रॉपर्टी د रिएक्शन वाली چې د रिएक्शन کې دا ما فزیکل प्रॉपर्टी لیکلي دي نو سکمي فزیکل प्रॉपर्टी ریپیټ کیږي یو اټومیک ریډیس ریپیټ کیږي څه شي ستوي دا ایکسپلین کو آینایزیشن انرژي ریپیټ کیږي الکترون افینټی بار بار ریپیټ کیږي د هر الیمنٹ خپل خپل د هر ګروپ خپل خپل شیلډینګ افیکټ او الکترونیګیټیوټي دا پنځه پراپرټي دي دا یو خاص ډول پس ریپیټ کیږي ټیک شو کنه او دا چا چې تقریبا یو شانتي پراپرټي دي او په اخر نشل کې یو شانتي الکترون دي چې هغه سوجي د سیم کیمیکل پراپرټي په یو ګروپ کې پراته دي په یو ګروپ کې پراته دي بل د چا چې شیلونه سیم دی هغه په یو سیم پیریډ کې چې پراته دي ټیک شو کنه اوس په کې ټول ناول مونږه اټامیک ریډیس وایو سوایو تاسو په لوور کلاس کې ریډیس ویل ده ریډیس څه دی ها شاباش د سنې میته ډایمیټر څه دی څوک پیژني لاس شت کې څوک ډایمیټر پیژني شاباش سی لاس شت کې ما پته لګي سی چت کا سی ډایمیټر صرف درې لکان پیژني 50 کې دا څه شی دی یو سرکل سره د سرکل دی دا سنټر دی دا یو سرکل دی د سرکل دی سنټر دای سنټر دی منځ دی وایي کله چې زه یو لاین نشي ډرا کوم چې دا سر نه شروع کیو دا منځ کټ کړي سي او دا لاین سټریټ دی ښا سبي دی لاین د ډایمیټر څورته ډایمیټر څه شي ورته پوښوي د سرکل یو سرکل مې ډرا کو صحیح شو کنه او دې سنټر دی او یو لاین دا غزه ډرا کوم بالکل سټریټ دی لاین ته موږ سو ډایمیټر چې کله دا لاین څه په منځ لینک کم څنګه ورکوس دا پوره لاین دی کنه دا په منځ باندې ځې لینک کم نیم یا دې سې نیم کما او یې په میتھمیټکس په طریقه نیم کما لکه سپوز دا پوره لاین چې هغه 4 میټر دی سوره ا دا ز په 2 ډیوایډ کم په سمانه د دې په څه جوړ شي ریډیس په دې جوړ شي دغه شان دي زمونږ د اټم چې دا سي زمونږ د اټم چې دا سي د هم د سرکل ټایپي صحیح سرکل ټایپي دلته اوس یو تنوي ما سرکل راکو دا اټم دی ټیک د کیمستري یو د اټم دی الو به اټم چې کلمه منس کې څه شډ راکړی نیوکلیس پر راکړی بس منس کې مسډ راکړی سپوز اوس ما نیوکلیس راکو او پازیټیو په کولی کو څنګه په نیوکلیس باندې پازیټیو اوس پر اټم شي دا ولګي سرکلو نو د اټم ګورې دا پوره لاین چې د دیزی نواله د دیزی پر دا یو ډایمیټر دی کنه خو چې کله زده په منځ نیم کما د دې بیا سوې ریډیس نو دا چون کې د اټم ریډیس دا چا ریډیس نو دیو جن دې ته موږ اټامیک ریډیس وایو څه ورته وایو ډیفینیشن سره پښتو کې ماته سپوا کړی the distance between the nucleus with the nucleus per distance the distance فاصله between the nucleus and the valence shell او اخرنی شل په منځ کې د valence shell یعنی اخرنی شل outermost shell او د nucleus منځ کې څونه فاصله ده ګورئ د دې نواله او د دې nucleus د nucleus نواله او د اخرنی شل په منځ کې کوم فاصله ده موږ سوال ریډیس وایو اټامیک ریډیس ورته وایو څه ورته وایو ولې دا سره اټم دی سره اټم دی د نیوکلیس نواله د اخرنی شیل پورې د اخرنی شیل زکه وایو چې چا اخرنی شیل به وي چا سره به اخرنی شیل شاته 2 الکترونی چا سره د اخرنی شیل شاته 3 الکترونی نو صاحب بچایو چې جوابل شدي the distance between the nucleus and the valence shell of atom is called atomic radius. Atomic radius is directly proportional to number of shell. Atomic radius directly proportional to number of shells था मतलब जिसको ना shell लड़ी की atomic radius पा
ډیریږي، ویلو به غټیږي، ویلو به غټیږي، ویلو به څه کیږي؟ غټیږي. ګورئ چې پیریډ نمبر 1 کې څوک ایلیمنٹ دا سره څه شل نه یو شل به، چې پیریډ نمبر 2 کې څوک ایلیمنٹ دي دا سره څه شلې، چې پیریډ نمبر 3 کې څوک ایلیمنٹ دي څه شل به. نو ګوره دیزي پورې ګوره، دیزي پورې ګوره، دیزي پورې ګوره، دا چې صحیح سرکل راکې په صحیح طریقه دا بیا به دیو بل نو وسم غټه دې ته ګوره، دې ته ګودا دې غټه. نو موږ څه کوو چې atomic radius is directly proportional to number of shell. سونه شلونه ډیریږي امر atomic radius غټیږي. دا یاد ساته چې سونه atomic radius وړي کېږي امر با شلونه کمیږي، امر atomic radius کمیږي. ټیک شو کنه؟ دې خبرې مقصد دا او دا اټم هو چون کې وړي کې سیس دې کنه په نظر خو راځي کنه. نو موږ دا لپاره وړي د لینث یونټ یې خو دي تقریبا دا به سونی ساس په دا به یو میټر دی، دا چې نیم کې دا به نیم میټر دی، دا چې نیم کې دا غیر نیم، دا چې نیم کې دا غیر نیم. خو د اټم د لپاره کم سے کم وړي کې وړي کې ویلیوز لکه نینومیټر، ان مین نینومیټر څه شي، او پی ام مین پیکومیټر. پی ام مین یاد ساتئ چې یو نینومیټر د 10⁻⁹ میټر برابر دی. یو نینومیټر کې څونه میټر دی؟ په یو نینومیټر کې 10⁻⁹ میټر دی. مطلب یې څه دی؟ 2 میټر ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میټر. د ون نه کم، د نیم نه کم، د نیم نه کم 0.002 وړو کې لکه په نظر راځي. او یو پیکومیټر چې دی پای کې 10⁻12 میټر دی. مطلب دا چې دلته په زور سره راغلی وا درې. ټیک شو کنه؟ په خبره پوه شوي؟ نو دا چې کوم یونټ دی د نینومیټر او پیکومیټر دا وړي یونټ دی د ریډ استعمال مول لپاره. ځکه اټم په خپل سره وړو کې دغه دغه ګوره اټم وړو کې سایز کې. وس ګوره خاله چې مو خو اټامیک رډس وی خو د هر ایلیمنٹ اټامیک رډس بدل لې دغه شانتي د یو ګروپ نه بل ته زی د بل یو پیریډ نه بل تر اټامیک رډس بدلیږي. دې ته مونږه ټرندز وایو، ټرندز اف اټامیک رډس. ټرندز اف مطلب د پریکټیبل کې لپاس لاندې راځو، لکه پیریډ نمبر 1 نه 2 ته راځو، 2 نه 3 ته 4 ته، نو اټامیک رډس سره سکیږي. او یا د ګروپ نمبر 1A نه 2A ته ځو، بیا د ساخوا 3A 4A 5A د اټامیک رډس سره سکیږي. د ټرندز وایي. ټرند پوه شوئ؟ تاسو تمہارو نمبر ویلې کنه، یو د 8 کلاس رول نمبر 1 دی، یو د 9 کلاس رول نمبر 1 دی، یو د 10 کلاس رول نمبر 1 دی. چې زه د یو کلاس رول نمبر 1 د بل رول نمبر کلاس 1 تر اعظم څه مطلب دی راغی چې دا یو د 8 یو د 9 یو د 10 دی کنه. دا یو په عمر کې کم دی، یو داغه د سیوا دی، بل داغه د سیوا دی. دا یو په کې د شي د نام کور، یو د نام کورس ته، یو د اتم کورس ته، یو د ایگزام نام ایگزام ورکړی، یو نه ورکړی. دې خبره ده. خو که زه په سیم لاین کې لکه اتم کلاس رول نمبر 1 نه 2 ته ځم، 2 نه 3 ته ځم، 4 ته ځم، نو د هغې بیا خپلې خبرې دي که نه. دا شان په 10 کې، په 9 کې دقه شانتې په پریکټیبل کې هم د لیفټ نه راټ ځم یا ټاپ ټو باټم راځم، نو د اټم سایز کې فرق راځي. دې ته ټرند ویل شي. ټرند څه ورته ویل شي؟ یعنې لیفټ ټو راټ ځي څه کېږي په پریکټیبل کې، ټاپ ټو باټم راځم په پریکټیبل کې څه کېږي. د ټول نال په ګروپس کې زه ګورم چې پریکټیبل کې څه کېږي. ګروپس خو پیژنئ که نه؟ لکه 1A ګروپس کې زه راځم د هایډروجن نه لیتیم ته، د لیتیم نه سوډیم ته، د سوډیم نه پوټاشیم، روبیډیم نه ښکته راځم. یا په ګروپ 2 کې بیریلیم نه ښکته میګنیشیم ته، کیلشیم ته، سټرنشیم ته راکوزېږم. یا په دې ټایټینیم نه، زرکونیم نه، هایفنیم دې نور ته راکوزېږم. دغه شانتې په بوران نه الومینیم ته، ګیلیم ته په ګروپ کې راځم. څه به کېږي؟ ستاسو په خیال څه به کېږي؟ شلونه سوا کېږي، نو اټامیک رډس به غټېږي، ویلو به غټېږي. ټیک شو که نه؟ دغه خبره ده. د اټامیک رډس ان پریکټیبل انکریز، اټامیک رډس په پریکټیبل کې انکریز کېږي فرام ټاپ ټو باټم، له پاس نه لاندې، یعنې په ګروپ کې چې له پاس نه لاندې راځي اټامیک رډس به غټېږي. ریزن سره حق ستاسو خبره ده.
due to addition of new shields in successive period. Par ورپسې period کې successive period mean لکه period 1 نه 2 ته ځي د successive period number بل وای 2 نه 3 ته ځي د شیل نه سوا کی کنه تاسو اوس ما एग्जांपल درکو ټیک شو کنه نو ټامیک ریډس با غټیږي خاص په ګروپ په پیریډ کې زموږ سه 1 پیریډ کې هایدروجن نه هیلیم ته ځم ګوره برابر په 2 پیریډ کې لیتیم نه بیریلیم نه بوران ته ځم کاربن ته ځم نایتروجن ته ځم اکسیجن ته فلورین ته ځم سکیږي د سوډیم نه میګنیشیم ته بیا الومینیم ته سیلیکان ته پاس دغه شانتي فرانشیم ته ریډیم اکټینیم د سې راځم هغه 118 الیمنٹ راځم سکیږي با تاسو خل سوچ سمګي ریډس پر ډیکریز کیږي سمګي کمیږي ولې به کمیږي ریزن سره ولې به کمیږي ګورئ کله چې مونږ په سیم پیریډ کې ځو کنه ګورئ د هایدروجن اټامیک نمبر سره د هیلیم سره د هایدروجن کې الکترون سوري پاکه نشل کې او الکترون په نیوکلیس کې سوري پروټون 1 زه هیلیم ته لاړم الکترون پاکه نشل کې سوري 2 او په نیوکلیس کې پروټون سوري 2 چې زه یو الک په غوي مور ولم چې شر وکي خو مضبوط شر نو دا به یو بل خصم اغيږي کنه دا دود چې ورشي دا به سم اغيږي یو بل نو دغه شانتي چې کله په شل لکه اوس شلونه حسین دي پیریډ نمبر 1 کې یو شل له په دې یو کې د یایت ساتي ښه ګورې زړه سلک وکم دا نیوکلیس دی کنه او دا یو ګوردل یو پروټون دی یو الکترون دی د دوه منځ کې به اټریکشن ډیری کنه چې دوه پروټون او دوه الکترون دوه منځ کې به اټریکشن ډیری سونه چې الکترون سوا کی په شلونو کې دا غیر سره پروټون سوا کی نیوکلیر د نیوکلیر اټریکشن او نیوکلیر اټریکشن د الکترون سوا کی سایز برابرېږي سبا کی د دیو جن په سیم پیریډ کې چې اټامیک ریډس کمیږي راغونډيږي کمیږي په پیریډ کې لیفت نه رائټ تا پوه شوي ریزن سره یو خو الکترون سوا شي پاره وشل کې او بل انکریز اف نیوکلیر چارج شي د پروټون د وجنه پروټون ډیر شول الکترون ډیر ځکه الکترون پروټون هغه یو شان دي کنه دا یو شان دي یو بل با ټریک کوي سبا کوي نو سایز به کمیږي نو لیفت ټو رائټ په ټریک ټیبل کې چې تاسو سایز به کمیږي ریزن ادا ده ټاپ ټو باټم چې ټریک ټیبل کې سایز به غټیږي شری نور د سوا کې ٹھیک شو پدې کې څه کوېسچن زمانه وکړه